نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار اے ایماندارو خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ چې خشاک ته هغې خلق او کاڼي دي. سورة تحریم آیت نمبر 6. بشک الله بخنه نه کوي نه معاف کوي هغه څوک چې هغه د الله سره شریک کوي او شرک جوړوي او بخي هغه یې دې نه سوا دي چا دپاره چې وغواړي. سورة النساء آیت نمبر 48. بشک الله پاک هغه څوک چې شرک د الله سره کوي په تعقیب سره الله حرام کړی دی په هغه باندې جنت ټکانه د هغه اور دی نشته د ظالمان دپاره څوک مددګار. سورة مائده آیت نمبر 72. ظلم د ظلم نه ځان ساتل درې قسمه ظلم دی. ظلم عربی زبان کې زیاتی ته وایي کمی ته وایي بې ځایه یو شي استعمال ته ویل کېږي. بې ځایه یو شی استعمال چې دې ته ظلم وایي. که هغه ته کمی کې او که ته زیاتی کې چا په حق کې کمی کې دام ظلم دی او د چا په باره کې زیاتی خبرې کې دام ظلم دی. شرک کم ظلم دی او په عباداتو کې تجاوز کول او بدعات او رسومات دام ظلم دی او په حقوق کوتاهی په حقوق العباد کې دام ظلم دی. نو الله تعالی ظلم نه معاف کوي. غټ ظلم عظیم ظلم شرک دی. نو درې قسم ظلم دی. یو ظلم د الله او د بنده په منځ کې دی چې هغې ته غټ ظلم وایي هغې ته شرک وایي چې بنده چې دی نو هغه د الله تعالی په صفاتو په ذات کې چې کوم دی نو تجاوز کوي. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان صاحب خپل بچی ته نصیحت کوي واعظ کوي ورته یا بنی لا تشرک بالله و بچوړې د الله سره شرک مه کوه. ویل ان الشرک لظلم عظیم. په ټولو ظلمونو کې ټول نه غټ ظلم دا شرک دی. او شرک په باره کې الله حکم کړی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی شرک نه معاف کوي. د دې وجې نه دا حدیث یو حکم دی د شرک او د توحید د زده کولو دپاره انسان ته د بل چا ضرورت نه. الله تعالی دله داسې طاقتونه ورکړي دي چې هغه طاقتونه کله دی استعمال کړي په خپله د شرک نه بچ کېږي او د توحید طرف ته ځي. الله تعالی انسان پیدا کړی دی په فطرت سلیم باندې. فطرت سلیم خلق نه پوهېږي. عامه کړو کې یو کس ما ته وویله یو کسبګر او یو سړي ګیره خرولی او هلکه ما ورته وویل چې هلکه ګیره مه خروه پرېږدې ولې نه وایي هغه راته ویلی چې دا مړه فطرت دی. ما وایي فطرت څه ته وایي؟ نو ما وایي چې تا به ورته ویل وی چې نبي علیه السلام فرمایي چې عشر من الفطرت لس چې کوم دی د فطرت خبرې دي نو پای کې چې دی نو ورته وایي چې یاره سنت کول هم شته
نو بیا د مسلمان نه دام کټ کړه دا فطرت دی. ها هغه دې نه دی ویلي فطرت معنی دار د تیر شوی پیغمبران نو والا زما پوری دا یو طریقه د سنت ته یو طریقه ده چې یو عادت ته او جبلت ته یو خوی دی چې الله تعالی په هر پیغمبر او هر داوی په امتیانو کې خو درې او دا هغه زمانه د سلسله روانه ده او زما زمانه تر ورسېدله نو معنی دا شی په دې کې منسوخ کېدل نشته پدې کې ختمېدل نشته پدې کې تغییر نشته پدې کې تعویل نشته نو دا عجیبه غوندې کار یې څوک په څه پوهېږي نه بس څه به وایي نو الله تعالی انسان له فطرت ورکړی فطرت معنی دا چې داسې یو مزاج داسې یو خوی داسې یو طاقت ورکړی دی چې کله دی هغه صحیح استعمالي که نه بدلیږي نه بدلیږي نه بیا مسلمان پیدا کړی کل مولود یولد علی الاسلام مسلمان پیدا رہے بے اندرونی قوتونه ټول صفا پیدا کړی دي او بیا سره فرشته لګولې دا قرین الملک چې د سملار خایا نو بس توحید به تخیر د شرک نه مدي کوي د دې وجنه د الله تعالی سره د شرک معافي نشته کله شرک معافي کېدلې نو په دنیا کې ډېر مشرکان تیر شوي دي ډېر مشرکان لیکن سم مشرکان داسې دي چې د هغې په څه وخت کې په څه طریقه باندې پیغمبرانو صفت کړی دی لکه نبی علیه السلام یو شاعر تیر شوی ابن سلط ورته د هغې صفت کړی دی ډېر ښه سړی وایي اشعار ټول چې کومه دی د مسلمانۍ دي ټول اسلام دي خو سړی مشرک کافر دی بت ته سجده کړې ده د بتانو بندګي کړو بس الله یې نه معاف کړي که معاف کړي که نه دی به معاف شوی چې الا کل شین ما خل الله باطلا دا دغه شعر دی چې الا کل شین ما خل الله باطلا خبردار واورئ د الله نه سوا چې صحیح دا به ټول ختمیږي دا به ټول دا عاجز دي تاسې بهترین اشعار ویلي نبی علیه السلام یو ځل ناست صحابي دی نبی علیه السلام له اشعار د چا نه ورته نه ویلی شو نه اشعار ویلي دي د خولې مبارک نه مقفا الفاظ وتی دي مقفا لکه په جنګ احد کې یاد شي زخم پې راغلی دی ګوته مبارک زخمي شوي ده هغې په باره کې ویلي چې الا ما كنت الا اسمع دمیت وفي سبیل الله ان لاقیت دې ته مقفا الفاظ وي مقفا ته خو یو ګوته زخمي شوې څه خاص خبره خو نه ده یا په جنګ حنین کې نبی علیه السلام د خولې مبارک نه سي مقفا الفاظ وتلي وو چې کله شکست عارضي ملاو شو صحابو منډه کړه نو هغه ورته ویل چې انا النبي لا کذب انا النبي المطلب زه پیغمبر یم دروغجن نه یم زه عبدالمطلب صاحب نو سیم نو دا مقفع الفاظ دي یا په جنګ خندق کې یا د مسجد نبوي په جوړولو په ټایم کې چې کوم الفاظ ویلي دا مقفع الفاظ پیغمبر نه پردې شعر ویلی شو او نو لا اشعار ورتله او چې پردې شعر به وایو نو به خطا کېدو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله شعر د سینه دی نا ورته ویل ذکر شاعر یم چا شی نو مال نه راځي خود ابن سلط په باره کې صحابي ته ویل تا ته ابن سلط اشعار درځي ول چا وته وایا یو شعر مې وایو چې هات بل لاړه بل مې وایو بل سل شعرونه مې ته ویل بیا ویل چې اشعار مسلمانان دي خو سړی کافر تر شه دغه رنګې که په مشرکانو کې الله څوک معاف کول ابو طالب صاحب به معاف کړی ابو طالب صاحب نه الله ته کنځري کړې دي نه رسول ته کنځري کړې دي نه د الله او د رسول په شان کې ګستاخي کړې ده د نبی علیه السلام د پاره هر قسم قرباني چې کومه ده نه دا یې کړې ده د ټولو خلقو سره جزیرة العرب سره بایکاټ کړی دی 3 کاله په شعب ابي طالب کې پاتې شوی دی محصور پاتې دی د دې وجې نه محمد ابن اسحاق چې خپل تاریخ کې نقل کوي چې کله په شعب ابي طالب کې دوی محصور شو او ټول عرب په دې پابندي ولګوله چې دوی سره به ناسته پاسته غم خادي تعلق مړی ژوندی تجارت هر څه چې کومه دی نو ختم نو چې کله دا ختم شو نو ابو طالب صاحب د شپې یوه کمره ده په دې کمره کې هغه بچي دي چې عقیل دی او جعفر دی او طالب دی او علي دی رضی الله عنهم چې په دې کې طالب چې دی مسلمان نه و هغه په جنګ بدر کې تښتېدلی دی او هغه جنگ نه دی کړی پته نه ده لګېدلي باقي دا 3 مسلمانانو او نبی علیه السلام دی ورسره د کور نور خلک هم دي دې د ځان سره چې دا بسترې برابر کی ابو طالب صاحب
ځکه د کور د مشر کار دار چې دی به شپې تپوس کوي پلانکې اوده دی یخ دی راغلی نه دی راغلی دا د کور د مشر کار دی. نو بس هغه ابو طالب صاحب خو د کور مشر هم و د عربو مشر هم پاتې شوی نو خو ډېر اوچت انسان و. نو هغه د بسترې ټولې برابر کړې دا چا بستر پلانکي 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 داسې به وویله دا د جعفر ده دا د علي ده دا د پلانکي ده پلانکي ده. هغه سر کې د نبي علیه السلام بستره وه یعنې هلته وله بستره هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بستره ده هلته سمله بس دا ټول به سملاسته دی به ایښو ټوله شپه به ایښو نه به وده کېدو. سوچ وکړئ که نه. نو بس هغه به د شپې بیا راپاڅېدلو د دې ځای نه به جعفر یا عقیل یا طالب یا علي رضی الله عنه په دې کې یو کس پاس ور دا به نبی علیه السلام بستره باندې سملو هغه به یې راوستو خپل خوا ته سملو. دا ولې ځکه چې کیدای شي په دې کور کې څوک جاسوسي د دې عربو پته هغوی ته لګي چې نبی علیه السلام په هغه ځای کې سملي د شپې پې حمله وکړي نو د حملې د بچاو تحت پې څه کو اول دوی سملولو ده به شو ټول بیا به چې کله دوی وده شو یو به یې راپاسو د هغه ځای کې سمله. نبی علیه السلام بیا خپلې بسترې خواله راوستو ټوله شپه به ورته ایښو. نو که الله تعالی معاب کولی د شرک سره نو ابو طالب صاحب یې معاب کړی وی. ابو طالب صاحب چې واقعي سړی چې کله د هغه دا زندګي را مخې ته کي که نه نو دا مضموم صفت د شرک ورسره نه وی که نه سړي دا زړه پې درد کوي څومره لوی قرباني یې کړې ده. او نبی علیه السلام د هغې سره چې کله هغه وفات کېدو راغلی دی بیا د وفات نه بعد نبی علیه السلام سوالونه وله کوي یا الله معاف یې کړي یا الله معاف یې کړي الله چې نه ان الله لا یغفر ان یشرک به الله تعالی مشرک ته معافي نه کوي. هر څوک چې دی که د پیغمبر پلار دی که د پیغمبر تره دی که د پیغمبر ښځه ده که د پیغمبر زوی دی او که لوری ده خو چې شرک یې کړی دی دا نه معاف کېږي. لہذا شرک الله تعالی چاته نه معاف کوي. د دې غټ کار په دې باندې پکار و 14 کاله نبی علیه السلام په توحید او په شرک باندې ځکه تېرول. نن سبا ټوله دنیا لګیا دي په مستحباتو پسې مستحب باندې لانجې دي مستحب چا وکړو یا ونه کړو الله تعالی یې نه نیسي. د دې مطلب دا نه چې سنت مه کوئ. طالبانو هلکانو ټول سنت پرېښي دي که نه سنت کوئ سنت پرېښودل دا منافقت دی. دا سنت موقت چې کومه دی جمعې په ورځ تاسو پرېږدئ او ټول له سیل نه بار ته وځئ بار عرب یې نه کوي عرب پکې چا راوستي ته د عربو نه خبرې به یې کور کوي او که هغوی نه کوي نو ته به هم نه کوې. د عذر په وجه باندې په سفر کې مه کوه چېرته څه عذر راغی مسله راغله اور لګېدلی دی بله څه مسله راغلې ده څه پریشاني راغله ستا تعدي ده نو که شاذ و نادر چېرته پاتې شي نو خیر دی مجرم بنې لیکن داسې عادت جوړول دې ته منافقت وایي دې ته منافقت وایي دا به نه پرېږدي. 4 رکعات هم شته 2 رکعات هم شته 6 رکعات هم شته ستا ډېره تعدي ده چې 2 رکعاته وکړه خو لیکن شته 4 2 6 د مانځه نه پس او د مانځه نه مخکې 2 تحیت المسجد دا چې کوم دی نو څه دي دا ډېر اهمیت لري. پاتې 4 رکعات سنت مؤکد ثابتول مشکل دی خو لیکن 4 رکعات نه انکار هم څوک کوي نو دا نشي کولی. عمران ابن حسین حدیث ته ابن ماجه نقل کړی سند کمزور دی هر څنګه چې دی لیکن بل روایت ورسره شته نو په دې وجه مؤکد پې نه ثابتېږي داسې مه وایئ چې سره شته نه ځان چې کوم دی انکار کوي لیکن خبره دا ده چې د مؤکد په شکل کې ثابتول مشکل دی. نو دا نشته دی چې سړی وایي چې هر که چا وکړو دی بدعتي دی هلکه ځان کار هم موندلی دی ته به خپل هم بدعتي هغه څوک چې وایي که نه دا خو داسې کار ته کوي چې هغه سړي غلا کړي که نه او وایي هلکه غل دی وایي جو په خپله باندې دی غل دی. صلاح الدین ایوبي په زمانه کې چې سټور ته مخې ته یو سړی ناست و هغه جاسوس و نا ورته چې زه چوکیدار یم ولی دې نه دا ښه ده چې ته د دې کې چوکیدار نه د دې نه دا ښه ده. نو هغه کوم سړی چې بل ته بدعتي وایي دی په خپله بدعتي ښه نه په خپله باندې. نو خبره دا ده چې اهمیت چې کوم دی د کوم شي دی که نه هغه اول پکار دی. اهم په اهم چې کوم دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې نبی علیه السلام یمن ته لېږو صحیح بخاري حدیث څه ورته ویله وایي ته اهلي کتابو ته ځې د عقیدې خبره ورته وکړه چې عقیدې در سره ومنله د مانځه خبره ورته وکړه چې مانځې در سره ومنله بیا به چې وروستو راځه د نور ته روجې ته زکات ته داسې راځه اهم په اهم. لہذا ټول اهمه خبره په ظلمونو کې 3 قسمه ظلمونه دي. ظلم بین العبد و بین ربی الشرک شرک ته الله تعالی شرک چرته نه معاف کوي. شرک خو تاسو ته کړی دی که نه د الله د ذات په شان دي بل ذات مني
دا شرک دی. دې د شرک په ذات وي. د الله د صفاتو په شان دي صفات مخلوق لا ورکه. الله عالم الغیب دی ته نبی علیہ السلام عالم الغیب دی. الله عالم الغیب دی ته چې پیر بابا عالم الغیب دی. الله تعالی د قدرتونو مالک دی ته شمس التبریز رحمت الله علیه د قدرتونو مالک دی. مالک تصرف دی. هر څه کولای شي. نور کته کولای شي پورته کولای شي. دا شفا د الله په لاس کې ده ته شفا د مولا په لاس کې ده. ستا په خلک شفا ده. دا خبره ده شرک خبره ده. ولې دې چې تا په خلک شفا ده. شفا د الله سره ده. ستا خلا او سبب ده. ستا را دم سبب ده. دا یو ذریعہ ده. که په صحیح طریقه دې دمو کو الله تعالی خکړي نو بس سړیم خشو کارم وشو الله دې اسیم خکو او ته صحیح مسلمان پاتې شوې. خو که فرض که په غلطه طریقه دی وکړه لکه څنګه چې نن سبا دمګری زیات شوي دي که نه دمګری خبره موږ طالبانو که نه طالبانو زه اوس کله کله سوچ کوم زموږ خو دومره دور نه تېر شوی تاسو ټول زمانه مشران دي خو زه چې سوچ کوم په دې اوسني دور کې طالبي به هم کوله سبق هم وایو قسم دی که د کتاب نه علاوه نور د څه نه خبرو الحمدلله کتابونه خو یاد کړي دوی له کتابونه نه ورځي اوس په ټکیا ګابېګا نه دي په خاخو باندې اوړي هېڅ هم خبر نه دي یو په تو د وړاندې که نه شي دي کړی په هغه زمانه کې موږ د دې نه خبر هم نه و چې دا اختلافات دي دا وابي دی او دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا مالکي دی او دا پلانکې شی دی دا پلانکې شی دی موږ د خپل کتاب سره کارو سبق هم زه استادان هم الحمدلله استادانو د اعتدال لاره راته ښودله نیغه لاره راته ښودله نه زموږ په دماغ کې دا چول چې دا امامان دي دا سپک دي د دې بېعزتي کوئ نعوذ بالله دا کار موږ ته نه دی خوری نه موږ اوس ښایو خپلو شاګردانو ته په هغه وخت کې موږ دا شیزونه نه لیدل نه هم پېژندل اوس چې ګورئ د دویمې درجې طالب دی خانه لوی مناظر دی ګډي وډي به وایي بکواس به کوي ټول تعویزګر دي ټول چې کوم دمګر دي ټول سکې سبقونه نه وایي په ټکې اګا بېګا نه دي په دې بکواس پسې ورپسې دي ته حیران شوې چې لکه دا شیزونه خو مخکې ده لہذا علم پاتې شو بس صرف مدرسې زیاتې شوې طالبان زیات شو او هغه حقیقي علم یې پرېښودلو دوی ته بیا له پته ولګي چې کله دوی فارغ شي بیا لږ وخت وشي نو ټیک ده اوس وختات څه پیسې میسې میلاوېږي ځکه دمونو کې خو پیسې ډېرې که نه مونږ له څوک نه راکوي خو نو پیسې ډېرې وګورئ د یوه زامن دي په 100,000 روپۍ تعویض کوي په 10,000 روپۍ تعویض کوي په 100,000 روپۍ تعویض کوي او په تعویض پیسې ورکوي خو په دم یې نه ورکوي په تعویض یې ورکوي هسې سرې کیلې وله راکړه په سور بالپین باندې وایي په زعفران مې د لیکل وکړه د دې دومره قیمت دی 10,000 روپۍ او زه داسې ماهر یم نو اوس د الله تعالی صفتونه دي ورکړه چاته مخلوق ته اختیار کل د الله سره دی شفا ورکوونکی الله دی عالم الغیب الله دی متصرف الله دی ته ولګېدلې تا باباګانو دا تا گنج بخش 3 صفتونه د الله ورکړي دا تا گنج بخش دا تا بچي ورکوي گنج خزانې ورکوي بخش معافي کوي 3 واړه کارونه د الله دي دا نوم ویلم خطرناک دي خو سکه وسه مشهور شوی هغه سړی داسې نه و په خپله بابا تېر شوی نیک سړی تېر شوی وروستو یې خلکو ورکړي آزاده دا گنج بخش نه لیکلی بری امام معافي څوک یې الله کوي غوث اعظم اما یجیب المضطر اذا دعا غوث اعظم څوک دی الله دی ته غوث اعظم چاته وایي شاه عبدالقادر جیلاني ته وایي رحم الله هغه غوث اعظم دی غوث اعظم خو الله دی غټ فریاد څوک اوري الله اوري هر ټایم هر وخت ستا فریاد څوک اوري الله اوري ته ولګېدلې تا غوث اعظم هغه ته وایو نو د الله صفات دی مخلوق له ورکړه دی ته شرک په صفات وایي شرک په صفات نور ما تاسو ته مخکې ویلي بار ته وایم د الله د ذات په شان دي ذات نشته دی که ته منې نو دی د شرک په ذات وایي چې نه منې دی توحید په ذات وایي د الله د صفتونو په شان صفتونه د چا نشته دی که ته منې دی ته شرک په صفات وایي که ته دا نه منې توحید په صفات وایي د الله تعالی چې څه کوي دا کارونه چې څه کېږي دا ټول الله کړي دي هېڅ چاته محتاج نه و دی د شرک په الافعال وایي هېڅ خبره د الله د حکم په مقابله کې د چا نه منم چاته نه سر ښکته کوم نه ورته پورته کوم نه ورته په ځمکه ږدم نه د الله د قانون په مقابله کې د چا قانون منم دې ته ویل کېږي توحید په عبادت او که ته منې دې ته شرک په عبادت د الله د عاداتونه د اسبابونه بالاتر ټول کارونه الله کوي الله اسبابو ته محتاج نه دی الله د بندګانو ارادو ته محتاج نه دی او بندگان اسبابو ته محتاج دي بندگان د الله ارادې ته محتاج دي بغیر د الله د ارادې نه خیر کېږي نه شر کېږي کدا خبره ته منې دې د توحید په عادات ویل کېږي او کنه منې د شرک په عادات
نه الله تعالی شرک دا نه معاف کوي. دا بدترین شی دی. خپل عقیده به جوړو صحیح مضبوطه. دویم نمبر ظلم، ظلم العبد لنفسه، دا خپل ځان سره ظلم کول بارتکاب المعاصي التي هي دون الشرك. دا شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه دي دا ظلم دی، دا خپل ځان سره ظلم دی. دا خپل ځان سره ظلم ګناهونه کول دي. یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اے خلقو، اے ایماندارو، خپل ځان بچ کی، خپل اهل عیال بچ کی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نو دا ټیک خبره ده چې الله تعالی بنده ته دا ظلم معاف کوي. دا د ځان سره چې کوم ظلم کړي، معصیات یې کړي دي چې د حقوق الله سره تعلق دی، د حقوق العباد سره تعلق نه وي، خو پته نه لګي چاته معاف کوي. قرآن دې الفاظ ویل دي یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. او ته بل لمن یشاء کې به یا بنه، په لمن یشاء کې به ته ځان وراچې، خو ته به یا بنه اوس که پکینه بیا وسکه. او یو انسان هغه انسان دی داغه نه ګناه شوی ده، خو کوشش ته توبې استلو کوي، هغه د پرې خودلو کوي. د دې سړي د پاره الله تعالی چې کوم دین بخنه کوي. لیکن کم سړی چې مستر دی هغه همیشه کوي، پر لپسې کوي، پریدي نه، هغه چې لګیا دی اصرار کوي، همیشه د پاره ګناه کوي، په ګناه باندې فخر کوي، د ګناه د اظهار چې کوي کوشش کوي. دې سړي ته نه الله توفیق ورکوي او دې سړي ته الله معافي نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی مجاهر نه معاف کوي. مجاهر څه ته ویل کېږي؟ د شپې ګناه وکړي ساره ښکاره کړي. معنی دا شو چې ګناه کوي په ډاګه باندې خلکو ته ښکاره کولو کوشش کوي. دا سړی مجاهر دی، دې ته الله تعالی معافي نه کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی منافق چې دا نه معاف کوي. ته وایې چې لکه د منافق توبه نه قبلوي. منافق توبه څنګه نه قبلوي؟ د توبې دروازه خو بنده نه ده، نه د مشرک لپاره بنده ده، نه د کافر لپاره بنده ده، نه د بدعتي لپاره بنده ده. نو څنګه د بدعتي توبه او د منافق توبه نه قبلوي؟ نه دا مطلب نه دی. امام زهاق په خپل کتاب السنه پای کې نقل کړي او باغې باندې لاندې البانی تخریج کړي، نکات نقل کړي دي. نه وایي چې توفیق الله نه ورکړي. توفیق د ټول غټ کار توفیق دی. توفیق څه شی دی؟ توفیق یو خفیه امداد دی د الله د طرفه. د انسان په وجود کې د نیکۍ کولو اشاره د الله تعالی وګرځي، بس ته خوشاله شي، انت هغه کار طرف ته جوړ شي، هغه نیکۍ طرف ته شي دا جوړ شي، دې ته توفیق ویل کېږي. نو الله دې توفیق سلب کې هغه تی واخلي. نو چې کله توفیق دی والی دې بیا نیکو طرف ته نه ځي. واقعي د مرګ پورې بدعتي وي، د مرګ پورې بدعتي سړی واقعي د مرګ پورې. شاذ و نادر ډېر کم خلک دای چې هغوی ته الله تعالی یو سوچ فکر ورکړی، بس هغوی چې دین برابر شي نور نشي پرېښودی. ګناهونه پرېښودل، بدعت پرېښودل ډېر ګران کار دی. غټ غټ خلک یې نه پرېږدي، غټ غټ مولیان یې نه پرېږدي، خو لیکن سنت ته بدعت مه وایه. یو خبره یاد ساته، یو سنت ته بدعت ویل، یو بدعت ته بدعت ویل. که نه بدعت ته بدعت وایه. بدعت چې په ډاګه باندې د پیغمبر د خیر القرون د مخالفت شوی، د صحابي د قول مخالفت شوی، هغې ته بدعت وایه. وره که فرض کړه صحابي قول پکې یو صحیح ثابت وي، بیا به دې خوله لږه کنټرول کړي. د صحابي په شان کې د صحابي قول فعل ته بدعت ویل دا زمونږ کار نه دی. نو که تاسو ته وایه ورته، ولیکن دا ورته موږ نه شو ویلی. یو صحابي عمل کړی، فعل یې کړی دی، ته هغې ته بدعت نه شو ویلی. غیر اهمیت داسې وایه، فرض نه دی، واجب نه دی، سنت مؤکد نه دی، مستحب نه دی. که چا پرېښودو نو هغه ملزم نه دی، هغه مجرم نه دی. داسې وایه. خو که چا وکړو نو هغه بدعتي نه دی. داسې ځان خبره مه جوړوه چې دا بدعتي دی. د بدعت دغه پې نه لګېد ځان، دا ډېر ګران کار دی. ځکه تابعینو مخې ته کله صحابي خبره شوې ده، بس غلي شوي دي. بیا یاره ویل هغوی خیر القرون دي. خیر القرون د پیغمبر سره جوخ پاتې شوي خلک دي، کم کارونه د عقل نه بالاتر وي، او هغه یو صحابي کوي نو هغه د ځان نه نشي کولی. ابه خامخا اورېدلي هم که نه سن ثابت نه وي، سندن ثابت نه وي، بیا خبره. لہذا دا شو شرک، ظلم. دویم نمبر ظلم، خدا هغه ظلم دی چې دا بنده د خپل ځان سره کوي. دا معصیات دي، دا ګناهونه دي. الله تعالی کله وغواړي چا دپاره وغواړي معافي ورته کوي، او که توبه وایستله نو بیا سره بیا معاف دی. په حقوق الله کې د حقوق الله توبه ایستل آسان کار دی. آسان کار دی چې کومه کار دی کړی، آسان توبه ایستل آسان کار نه دی. د
دا خبره یاد سي. په ټولو کارونو کې ټول نه ګران کار توبه ایستل. په ټولو کارونو کې ټول نه ګران کار توبه ایستل. نیکی کول آسان کار دی، ګناه پر خودل هم آسان کار دی، لیکن د ګناه نه توبه ایستل ګران کار دی. ولی توبه چې توبه سي ایک نمبر به ترک کې ګناه به پرې دی. دویم شرط ندامت او خپېمانتیا به په ګناه باندې وکړي چې زه خپېمان یم، ستومان یم، دا مې څه کړي دي. او دریم نمبر به عزم وکړي چې آینده به دا کار نه کوم. دا درې خبرې د حقوق الله دپاره دي: ترک، ندامت، عزم. اول به ګناه پرېږدي، بیا به خپېمانه شي، بیا به عزم وکړي چې بیا به دا کار نه کوم. بس بیا وایي الله ما معاف کړي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک استغفار لازم ګڼي کنه اثر ګناه نه پاتې کیږي. دا ټیک خبره ده، پیغمبر ویلي دي یا حضرت عمر ویلي دي یا بل صحابي ویلي، دا ټیک خبره کړې ده. لیکن دې څه نه دی چې تاسو استغفار کوئ. یو د استغفار ورد دی، یو د استغفار وظیفه ده. نو وظیفه کو سلسله 200 500 ځله وایي، دې ته وظیفه وایي. استغفر الله استغفر الله استغفر، دې ته وظیفه وایي. یو استغفار حقیقي دی. استغفار حقیقي دی ته وایي چې ته ګناه پرېږدې، خپېمانه شې او عزم وکړې چې بیا به نه کوم، بیا استغفر الله. دې ته استغفار حقیقي وایي، دا ګناه دپاره، د ګناه د ترک دپاره. یو زموږ وظیفه ده چې وظیفه کوو چې استغفر الله 100 ځله وایه، 200 ځله وایه، څومره چې ویلی شي کوه، هغه ستا وظیفه ده. ښه خبره ده چې من لزم الاستغفار يجعل الله من كل هم مخرجا ومن كل غم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. او څوک چې ډېر استغفار وایي الله به غمونه ختم کړي، پریشانۍ به ختم کړي، قرضونه به ختم شي او رزق ولا داسې طرف نه ورکړي چې د ګمان به نه. دا ټیک خبره ده، خو لیکن حقیقي استغفار په حقوق الله کې داره چې درې کارونه وبکې کې. او په حقوق العباد کې څلورم کار سره داره د بنده حق په د ټول نه مخکې ادا کې. د بنده حق په ادا کې نو بیا د هغې نه پس ترک، بیا به داسې نه کوم د بنده حق به نه ویم، خپېمانه به بیا به د بنده حق چېرته نه وم، عزم به وکړې آینده به چېرته د بنده حق نه ویم، بیا وایي استغفر الله اوس یې الله ما معاف کړي. دا شو. دریم نمبر ظلم الناس بالتعدي على دمائهم واعراضهم واموالهم، وهذا النوع لا يغفر الا اذا سمح له المظلوم. دریم نمبر ظلم هغه دی چې هغه د بندګانو سره ته وکړي، یا د هغوی وینه په ظلم توی کې، یا د هغوی نه غلا وکړي، مال و دولت یې وې، عزت یې لوټ کړي، غیبت یې وکړي، چغلي وکړي، الزام پې ولګي، بهتان پې ولګي، د هغوی خلاف دروغ گواهي وکړي، د هغوی خلاف بل څه شرارت وکړي، زړه یې خفه کړي، زړه یې دردمن کړي، زړه یې زخمي کړي، پریشانه کړي، کور کې ورته مسلې جوړې کړي. دا ټولې خبرې چې دي نه دې ته ویل کېږي ظلم د انسانانو سره. او دا داسې یو ظلم دی چې دا تر څو پورې دغه انسان ته نه معاف کړي نه الله دې چېرته نه معاف کوي. دا د الله انصاف دی چې دغه بنده نه معاف کړي نو ته الله تعالی چېرته نه معاف کوي. د دې وجې نه صحیح مسلم نقل کوي، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لتؤدن الحقوق الى اهل يوم القيامه حتى يقاد لشاة الجلحاء من شاة القرنه. وای تاسو به خامخا دا حقوق ورکوي د اهل ته، په دنیا کې به ورکوي، دنیا کې نه ورکوي، نو په آخرت کې دا حقوق به ستاسو نه خامخا اخلي، یا ستاسو نه د نیکو په شکل کې هغوی ته منتقل کېږي، او یا به د هغوی د بدو په شکل کې چې بدۍ به تا ته منتقل کېږي، تا به ستا نه اخیستلی کېږي. مال و دولت خو به سره نه. او بیا صحیح بخاري نقل کوي چې من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. و چې کله دی ورور دا هغه مظلوم ورور در سره حق دی د عزت نه او د مال او دولت نه او د هر څه نه چې دی مخکې د هغې ورځې نه چې په هغې کې روپۍ شرفۍ نشته ادا یې که ان کان له عمل صالح که ادا دې نه کو او دا سړی فرض که څه نیکۍ یې کړې دي نو اخذ من مظلمته دا هغې مظلمې په حق کې به د نه مال دغه نیکۍ اخیستلی کېږي. وان لم یکن حسنات که حسنات یې نه وي نو اخذ من سیئات صاحبي فحمل علیه، بیا به دغه بل صاحب نه ګناهونه اخیستلی کېږي، په ده به بار کړی شي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل تاسو وایئ که نه لکه هندو غریب هندو ته وایي، ته ورته لکه ته غریب یې، زه غریب یم. غریب خو هندو ته وایي، غریب مسلمان ته وایي. هندو خو غرق دی، غریب نه غرق دی، هغه خو دی جهنمي. مسلمان غریب دی، مسلمان خو تر حدیث نه خبر نه. نبی علیہ السلام فرمایل
چې تاسو ته پته را اتدرون من المفلس، مفلس پیژنې غریب زما د امت. قال المفلس فينا من لا دینار ولا درهم له. قالوا صحابه ورته وایي د الله رسوله چې روپۍ اشرفۍ ورسره نه ته غریب وینو. نبی علیہ السلام ته پر نه متاع وسره وي دغه نه. المفلس من امتي، زما د امت غریب. من هغه دی یاتی یوم القیامت بصلاه وصيام وزکات، د قیامت پر ورځ راشي د دنیا عبادت کړي دي، روزي نیولې دي، منځونه کړي دي، زکاتونه ور کړي دي، نفلونه او خیراتونه او تلاوتونه کړي دي. وياتي وقد شتم هذا، یو سړی براشي وای پروردگار د ماته کنځلي کړي، وقذف هذا په ما الزام لګولې، واكل مال هذا زمم مال خړلې، وسفك دم هذا وینې تو یې کړي ده، وضرب هذا پلانکې وهله زی وهله. نو په یو ته هذا من حسنات او هذا من سیئ حسنات، دا د نیکونو ورکې دا ول ورکې. نو په ان پنیت حسناتو کې نیکه ختم شي قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار. بیا دا هغه سړی د چا سره هغه مظلوم دی، دا هغه ګناهونه راوالي په د باندې سګره پاسه بار کې، او دا هغه سره د جهنم ته شي دا او غرزول شي. د دې حدیث راځي من ظلم قید شبر من الارض توق من 70 ارض 7 ارض، چې یو لږ مکه د چانه چا په زور نیولې ده، په ظلم باندې غصب باندې، نو د قیامت ورځ باندې وا د ومز مکه پوری دا د مړی ته هار کړی شي. صحیح بخاری او مسلم حدیث. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاد ساتئ، بعضی خلک فیصله وکړي ما وګټله ما وبېلله داسې چلو شو، قاضي فیصله وکړه، جج فیصله وکړه، بس حرام یې راته حلال کړه، هغه غریب ته پته نشته. نو دا حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي انما انا بشر، زه بني ادم یم، وانما انا یاتی الخصم، بریان مسوي وانما یاتین الخصم، ما د کوم دین دا دعوی راځي. فلعل بعضکم یکون ابلغ من بعض، بعضی پکې الحنوی زیات چالاک او تیز انسان وي. وای ما د سپریم کورټ وکیل نیولای د غلو غل د دروغجن می نیولای، ما ته کوم دین هغه دروغ چې کوم دین هغه ثابت کې او ما ملګټه راګي، یا په خپل چالاک هم. نو فلعل بعضکم یکون ابلغ والحن من بعض، زه خبره واورم خپل خبره ټیک وکي، اگر که غلط وي نو زه ول فیصله وکم په اقضی له، زه فیصله وکم رښتینی وګڼم. نو په من قضیت له بحق المسلم فانما هي قطعه من نار، چاله چې زه فیصله وکړم او ته پته راځي زه په نه حق باندې ما دروغ ویلا، ګوام دروغ جن دي، چالاکی می وکړه، نو ما ول د اور ټوکړه چې کوم دین سکړه دا ول کټ کړه، زما فیصله د چا د پاره حرام دا نشي حلالوله او حلال ول نشي حراموله. نو چې د پیغمبر فیصله چې دغه هغه دا نشي کوله، نو د نور قاضیانو ججانو فیصله به چې دنه څنګه حرام حلال کې حلال به حرام کې، او د تخفت را دا ته معلومات چې په ظلم باندې په زیاتی باندې ما تجاوز می کړی دی، په فیصلو باندې کار نه کوي. هر یو سړي د پاره اول قاضي اول وکیل اول مفتی د خپل دماغ خپل نظریه د خپل زړه دی، د دنه تاسو کوي. کله تر خپل ځان ته پوسوږي ته به وي ته به دروغه ته به غلطه، د ته پته را د معلومات دي چې زه سم د پناه حق باندې ما ظلم کړی. نو د پیغمبر فیصله ولا نشي جایز کولای، کنه د بل چا فیصله به جایز کوله. نو الله دې موږ د ظلمونو بچ کی او مال البلا دې مرده مبارک دعا اللهم اغفرها وارحمها نوّر قبرها اكرم زورها واستندارها واغسل بالماء الثلج والبرد. الهی بخشش ذکر نور مردگان چې ټول بخي معاف کړي پروردگار موږ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه